الرحمن الرحیم ولا يتصوروا دا صيغه لګیدلې و د شان سره سلور احتمالات صحیح خو مفید د تقدیس نو په حال کون د شان د الله کې چې د اشیاء او تصور نه کوي نو دا شان د الله د اشیاء او تصور نه کوي ولزام شیوناتم سی شی نه کوي تصور نه کوي د اشیاء دا صيغه کوله کې د لا تصور د چا سره ولګي د هو ضمیر سره ولګي د چا سره ولګي نو معنی دا شو چې په حال کون د دی هو کې یعنی د الله تعالی کې لا تصور چې د تصور نه کوي صحیح خبره ده مفید تقدیس هم ده نفس صحت دار مولانا کملم چې په واسطه د صورت سره هغه حصولی دی د الله علم سره حضوري کم چې په واسطه د صورت سره حصولی او د الله علم څه شی دی نو دا خبره صحیح ده مفید تقدیس هم ده ځکه زمون علوم او اشیاء او اصولي صرف الله دا سره چې دا علم سره به حضوري ځکه د رب کائنات د دې ټول ممکنات او د ځان د صفات سره سو علاقه دي د یوې علاقه درې علاقونه یو علاقه شته د ځان سره علاقه د عینیت د خپل صفات سره علاقه د نعتیت او زمون سره علاقه د علتیت معلومیت من معلومات تبعیت اوس دلته کې ذکر دا خبره د مقام کې چې او بحث ته هغه ده چې په واجب کې خو علم حضوري اصل نه خو په ممکن کې کم علم اصل نه نو دې کې دوه راځي یو دا چې علم حضوري اصل نه دویم دا چې علم حصولي اصل نه علم حضوري په ممکناتو کې وځکه علم حضوري اصلي لأنه ينتفي بانتفاء المعلوم ده منتفي بانتفاء المعلوم وكل ما هذا شانه فهو علم حقيقي فالعلم الحضوري علم حقيقي ده منتفي بانتفاء چا سره او کم شی چې منتفي بانتفاء چا سره هغه علم حقيقي نو علم حضوری کا معلوم ده حد اوسط معمول په صغرا کې او موضوع شو په کبرا کې نتیجه دا ورکړه چې علم حضوری علم حقیقي صغرا د متفقی کې په انتفاع د معلوم صحیح خبره ده کنه علم حضوری کې لکه علم را زما په خپل ذات زنه مجو علم بم نه نو هغه صفت نه علم چې متعلق دی هغه بم نه د متفقی کې په انتفاع چا سره د معلوم سره دیکھیو مسئلہ دا خورستو برازی خیر دا وسا پوری دا دیجا پوری یاد وشو جی دویم دانا چه علم حضوری علم بلا واسطه ده وکل ما هذا شان هو علم حقیقی نو علم حضوری علم حقیقی دیکھ شو جی من بدا دینا جواب ورکو اول جواب بدا ورکو چتوای چې د منتفقیږي په انتفاع د معلوم نو علم حصولی هم منتفقیږي کنه په انتفاع د معلوم خو چې تا معلوم نه د پیژندل زسو کوم نو ذکر دا خبره د مقام کې چې په علم حصولی کې یو معلوم به ذات ته یو معلوم به عرض دی هغه شخص خارجي هغه معلوم به عرض د هغې نه چې ټکه ټوکه کړ شي یعنی عوارض خارجیه کړ شي او ذهن تراشي نو په مرتبه د من حیث هیه کې دلته عوارض خارجیه کړي او ذهنیه نه لګېدلې نه نو دې ته وایي مرتبه د من حیث هیه د ذهن دا معلوم به ذات دی او بیا چې دغه صورت سره عوارض ذهنیه لکه حیوان او ناطقون وغیره د انسان سره ولګي نو دې ته وایي مرتبه د من حیث القیام نو هغه مرتبه د من حیث هیه او دا مرتبه د من حیث القیام دا مرتبه د علمي او دا اول مرتبه د معلومي نو ستاسو خبره نه منم چې په انتفاع د معلوم سره انتفاع په علم کې ناراضي او د معلوم بلا عرض په انتفاع سره ما انتفاع په علم کې نه راځي او معلوم به ذات چې منتفی شي کنه دا به علم نه لکه تاسو تماو کته تصویر ذهن تراغه تاسو نه زما علم شته خو هغه دلته تصویر چې ډیلیټ شینو بیا به علم منتفی کیږي هغه دغه خبرم درسته نه ده تاسو وایي چې علم حقیقي علم حضوري علم حقیقي دی اولی د دې د وجنه چې د حاصلېږي بلا واسطه اکم چې حاصلی کې بغیر د واسطه نه ناغه علم حقیقی دی نو دیم سی شرع علم حقیقی وای دا خبره هم لا نسلم دا خبره هم مونږ نه مانو وی الله
یلکه دارومدار د علم پدې نه دی چې د اولا حاصلېږي او که بالواسطه د علم حقیقي دارومدار پدې نه دی د علم حقیقي دارومدار پدې دی چې پدې سره انکشاف څنګه راځي موږ چې وکتل نو انکشاف سني زینو کې په حصولي علم حصولي کې زیات راځي د چانه د علم حضورینا علمی حصولی کی انکشاف دیری د چانا د علم د یو سړي علم په خپل ځان حضوري دی په نفس باندې حضوري دی حمادي دی که مجرد دی کده په دې کې بلا اغلاقات او اشکالات او اعتراضات دي نو دارومدار د علم حقيقي په دې نه وي چې هغه اولا حاصلي یو کسانیه نه و دارومدار د علم په دې خبره په انکشافي او سني زین کې انکشاف په علم حصولي کې زیاتې رچانه د علم حضوري نه نو لہذا د دې مذهب والے پنيس په ممکن کې علم حصولي اصل دی نو چا حضوري او چا څه پاتې شو مثلا د علم الواجب نو علم الواجب د الله علم څنګه دی نو دا الله جل جلاله علم هغه علم حضوری دی فزان هم فخبل صفاتهم افقل معلولاتهم وصل الله